دا ټیلرینګ تاسو په ټیکنیکل کالج کې کړی دی؟ دا په ټیکنیکل کالج کې کړی دی. په 3 میاشتې کې ماشاءالله ما خپل کټینګ هم برابر کړی. دا کټینګ سلایي او دا دواړه تا په 3 میاشتې کې 3 میاشتې کې مې د هر څه کړي دي. د ژوند طریقه کار پیراپلیجیک سنټر الیاس صاحب او د هغې ټول ملګري د هغې سټاف چې هغې والله هر موږ ته وګوستله د ژوند د تېرولو طریقه یې وګوستله. شروع کوم په نامه د الله چې بخونکی مهربان قدرمن او قدردان ذات دی. د انجمن محلي مزدورانو اوریدونکو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ یو کوشش یو کاوش یو هڅه او هغه ده چې د مظلومیت اواز راچوت کو د مظلومیت اواز راچوت کو د دې خلکو د مسایلو نه ګورنمنټ اګا کو خلک ته اګا کو خپل ځان ته خبر کو. تاسو په ویډیو کې مخکنی کلیپ کتلی چې نن د یو داسې انسان خوا راغلی د یو داسې ملګري خوا راغلی چې هغه په معاشره کې یو مثال دی د معذورو دپاره د سپیشل خلکو لپاره یو مثال دی. او مثال داسې خلک اکثر روغ خلک دی بازارونو کې ګرځي سوال کوي په معاشره باندې بوج شوي دي د زندګۍ نه تنګ دي خو یو شازیب خان دی چې دلته سپاینل کارډ انجري شوې ده د حرامي مغز چوټ مسله ورته راغلې ده دغه ډسیبلیټي ورته راغلې او د باوجود چې دا کم کار کوي او کم ټیلرینګ کوي او د چې کم څه کوي هغه شریکومه. شازیب خان سلامونه مې واخله او اوریدونکو ته خپل تعارف وکړئ ستاسو خپل نوم او د علاقې د دې نوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شازیب دی. زه راولېدل سپاینل کارډ انجري راته شوې ده او د هغه نه بعد زه څه وخت کور هم پروت یم 3-4 کالونه او د هغه نه وروسته بیا لاړم ټیکنیکل کالج کې مې خپله د دې دغه کورس وکړ د ټیلرۍ او ماشاءالله په 3 میاشتې کې دا ټیلرینګ تاسو په ټیکنیکل کالج کې کړی دی؟ دا مې په ټیکنیکل کالج کې کړی دی د عبید صاحب سره. ډېر ښه. اوریدونکو ټیکنیکل کالج کوم چې ګورنمنټ ټیکنیکل کالج دی هواجوړ کې چې سپیشل خلکو ته یو سپیشل توجه ورکړې ده او دا یو زنده ثبوت دی چیرې هغې کې به توجه ورکړې نو هغه بس نه راتلې. الحمدلله یو باعزته ژوند تېروي باعزته روزګار کوي. شازیب خان دا ته و چې هغه دغه ته 6 میاشتې کورس دی په 6 میاشتې کې دا کار یاد کړی که نه؟ نه 6 میاشتې وخت زه پکې څه بیمار شوم څه پکې لا نړلم ما ته به مسالې ډېرې زیاتې وي نو زه تقریبا پوره 3 میاشتې تللی یم او په 3 میاشتې کې ماشاءالله ما خپل کټینګ هم برابر کړی. دا کټینګ سلایي او دا دواړه تا په 3 میاشتې کې 3 میاشتې کې مې د هر څه کړي دي. اوریدونکو وختي دسه د خبره زما شریک کړله خو زه حیران شوم او حقیقت د حیرانتیا خبره هم ده کله چې په معاشره کې نارمل خلک دی دکاندار څه کیني که هغه روډ د هغه ولې نه نو په 6 او 8 میاشتې کې هغه د تڼۍ چل نشي یادولی هغه د بټنې د لګولو چل نشي یادولی هغه د ایکسرې یا د پرس کېدو طریقه نشي یادولی. خو یو شازیب خان دی زه هم چې دا که په غونډه هېڅ شی کې ریکارډ ویم کومه به نه چې په 3 میاشتې کې د سلایي مې یاده کړله او د کټایي مې یاده کړله او اوس دا ستاسو په وړاندې دی چې د کور خواته یو وړوکی بیټک دی او په دې کې کار کوي. الحمدلله د تېر شوی سیزن یې مو اوس چې د خواله راغلی اوس راته خبره ډسکس کولی شي دکان به کوم شازیب خان دا کار به مدیزي پورې محدود دی که نه نیکسټ به دکان ته مې اراده ده یا پرمختګ به کوئ د کار دپاره څنګه نور ارادې دي؟ اراده خو مې داسې کړې له دې لپاره به دکان کوم ولې دا ځای یو خو کلی دی دلته لکه د راتلو مسالې ډېرې دي د کور خوا ده نو دا مې داسې اراده کړې زه به دکان کوم خو زه فلحال مې وس نه کېږي خو زه انشاءالله اراده مې وله کړې ده او دې لپاره به زه خپل انشاءالله انتظام جوړوم د دکان انشاءالله. اوریدونکو زه د یو د کیمرامین ته وروسته وایم چې د ایریا پکې راوالي یوه غریزه علاقه ده یوه ګرانه لار ده ډېر په مشکله ورته انسان راخیږي اوس د خپل لغه محنت کړی دی خپله لارې برابر کړی ځان ته ټول سیستم ورته زندګۍ الحمدلله اویلیبل دی. نو شازیب بھائی هغه خلکو ته به څه وایې څوک چې تا اوري څوک چې تا ویني او هغه معذوره دي زندګۍ نه مایوسه دي او هغه وایي چې زه څه وکړم نو ستاسو خو یو مثال یي د هغې لپاره خو نور هم که څه میسج ورکول غواړئ چېرې راشئ روزګار شروع کړئ ژوند به هم څومره ښکلی کېږي ژوند کې به هم څومره خوشحالۍ راځي. الحمدلله زه خو به دومره ووایم که نه چې زما منګې به لکه ډېر زه ډېر مجبور وم لکه نه شم په خپله باندې به زه هغه کټ کې نه شم پاڅېدلی او ماشاءالله خپل محنت مې شروع کړو او اوس ماشاءالله غره زه نورو ته لکه ماشاءالله خپل همت ورمخته کوم چې خپل محنت وکړئ څه نه څه روزګار شروع کړئ انشاءالله الله ستاسو سره در سره دی تاسو به چېرته هغه نه کړي نه پرېږدي تاسو به خپل مقصدونو کې به الله انشاءالله تاسو کامیابوي خو چې محنت کوو او هسې د خپله زندګۍ څه برباد نه کړو انشاءالله انشاءالله. تاسو ته چونکې سپاینل کارډ چوټ لګېدلی دغه مسله ورته راغلې ده بیا د ژوند طریقه کار پیراپلیجیک سنټر الیاس صاحب او د هغې ټول ملګري د هغې سټاف چې هغې والله هر موږ ته وګوستله د ژوند د تېرولو طریقه یې وګوستله نو پیراپلیجیک سنټر په باره کې کله خبره څه وکړئ الیاس صاحب هم ګوري دغه ټول سټاف هم ګوري.
بس هغه خو دومره ده چې هغه خو موږ ته دا خبره کوله چې تاسو لاړ شئ او لکه چې نوی بیمار شئ تاسو به چې کله نوی انجري وشوه څه ویل او چې کله تراپلیټ سنټر ته لاړئ نو څه نو چا وره هنجري وشوله موږ به چې دا به داسې پراتي وو دغسې به د بل لاس یې موږ به څه کوو موږ به یې څه پراتي وو ماشاءالله چې هلته لاړلو نو هلته کې کوم خلک ولیدل ځان نه ښکته خلکو ته موږ ولیدو نو هغوی ماشاءالله خپل محنت به کوه خپل به پاڅېده کېناسته به یې ماشاءالله ښه په طریقه کول بل چا ته ضرورت نه نو هغسې موږ ته افضلې راکړلې او ماشاءالله هغه همت یې موږ ته رامخې ته کوه نو د هغو د لاسه هغه ماشاءالله اوس موږ خپل ویلچیر هر څه سټنډنګ هر څه په خپله باندې کوو نو دا هم د هغو ډېره غټه مهرباني ده چې ماشاءالله زموږ د معذورو سره دونه هغه خپل همت کوي انشاءالله د انجمن بحالي معذورانو چې کوم تنظیم دی هوا جوړ کې تاسو یې ګورئ ستاسو دپاره یې الحمدلله ډېر لږ ډېر څه کړي دي دې ته په کوم نظر ګورئ دې د خدماتو ته ماشاءالله دا هم ډېر هغه دا دی چې زموږ هم څه مسله یي او د ژړا ځای خو زموږ بل نشته دی بل داسې غټ خلک سیاسي خلک او داسې غټ خلک خو زموږ دغه نه اوري خو دغه بحال معذوران دا کم صدر صاحب دی سیکرټري صاحب دی تحصیل خان دی له ورشو چې یاره زموږ دا مسله ده نو موږ هغه لکه سپورټ کو نو هغو به سره موږ ته څه دا کېږي نو هغو له ورځو لکه صحیح سیاسي خلک او غټ خلک خو موږ نه موږ ګوري او نه موږ ته دونه دغه راکوي خدا ماشاءالله بالکل جی اوریدونکو د شازیب خبرې د درد نه ډکې چېرې اولنۍ درزګاه چې کوم ونه هغه پیراپلیټک سنټر دی بیا د هغې نه وروستو د انجمن بهاري معذورانو چې دا کومه لار راوکوستله او کوم ټریننګ الحمدلله دا موږ یو خپل عبادت ګڼو دا موږ فرض دي چې موږ داسې قسمه خلک راچود کړو دې ته طریقه کار وکړو چېرې تر څو پورې به د لالا ناسته ناسي د بابا لاسته به ناسي بل ته به لاس نیسو خو هغه لاس جوړ کړئ چې بل له ورکوي هغه لاس مه جوړوئ چې د بل نه وغواړئ او الحمدلله دا یو مثال دی شازیب خان او بیا په 3 میاشتې کې دا ټیل رنګ یادول او الحمدلله دلته وګورئ چې شو د بیټرو سیستم بار خپل ټیبل او بار ناس یو ډېر زبردست او ډېر ښکلی یو لاجواب ډونې تېرېږي او ډېر زبردست شازیب خان نور اوریدونکو ته څه میسج ورکول غواړئ په اخره کې نو بالکل ورکولی شئ کوم معذوره خلک چې دي د زندګۍ نه مایوسه دي شارټ کټ میسج ورکئ چې آیا څه کول پکار دي روزګار طرف ته راشئ تعلیم باره کې زه دونه وایم که څوک تعلیم ته چا شوق یې خواته سکولونه یو خو زه یم چې زما خواته نه سکول شته دی لار مې نشته دی لکه بل ته ایراندار یم چې سکول لاته نشته یم که چاته سکول خواته یي نو اول خو سکول ووهئ تعلیم وکړئ تعلیم ډېر شی دی په هر وخت کې په کار راځي خو بیا تعلیم نه او بیا نشئ کولی لکه خواته هم نه نو بیا داسې وکړئ چې خپل روزګار شروع کړئ هسې مه کوئ یا څه دوکانداري کوئ یا ټیلري کوئ ماشاءالله موږ هر کار شو کولی خو دونه ده چې موږ ته له سهولت د لارې سهولت بل لږ ځای راته پکار شازیب خان د دې کار نه مخکې ژوند څنګه تېرېږي او د اوس د دې کار سره ژوند څنګه تېرېږي د دې کار نه مخکې خو بس ټینشن او بس بیماري وه مړه سوچ او فکر و چې خدا څه به کېږي ماشاءالله اوس په خپل کار کې دغه یم زما خوا به مېلمانه راتله نو هغو څه به زه لږ وخت په امتیاز اوس ماشاءالله مېلمانه مې خواله راشي خو زه لکه زه ماشاءالله مصروف یم ښه برابر یم په دې کې ښه مې ټینشن مې نشته دی ښه برابر یم پکې انشاءالله اورېدونکو دا خبره ټیک ده 2 کاله بعد یې خواله راغلی مو ټیم نه راکوي جوړه راته پاتې راوي ایمرجنسي ده مېلمه له ټیم نه ورکوي ټیم ورته نشته دی شازیب خان د وخت راکولو ډېره مننه او اورېدونکو تاسو به سوچ کوئ چې دلته خو سپاینل کارډ انجري شوې ده دا خو معذوره دی دلته به د دې مشین ته کیمرامین صاحب ته خواته موټر وګورئ د دې مشین ته موټر لګېدلی دی نو ته به تاسو به ذهن کې راولئ چې دا موټر دا چلی څنګه د سټارټر طریقه کار څنګه دی نو کیمرامین صاحب لږ راډیو خوا شئ د سټارټر دا طریقه کار لږ وګورئ سټارټر دا څنګه چلی دا کوم سټارټر تاسو څنګه چلوئ په کومه طریقه چلوئ دا خو سر جزا داسې اکثر خلک یې زنګونونه لاندې ږدي پښه باندې ږدي ماشاءالله ما ول خپل یو سوچ وکړو اوریدونکو تاسو به ووایئ چې دا په خپل نه چلی دا معذوره دی دا سپیشل دی ډیسیبل دی د خپې کار نه کوي خو د سټارټر طریقه کار چې کوم دی دا په تخر کې دی دا په تخر کې سټارټر چلوي او الحمدلله د چې کوم کار دی هغه تاسو وینئ دا کومې ملګري چې دا کپړې د خپله ګنډلي دا یې په خپله باندې ګنډلي داسې ډېرې کپړې د خپله ګنډلي دا سټارټر اورېدونکو ته لږه په عامه کپړه یو سلایي وکړئ لکه ګیندو ته ووایي عام اورېدونکي ته ووایي دا سټارټر تاسو څنګه چلوئ دا سټارټر د تخر ته کې دی دا د تخر ته کې ده ما او بیا ماشاءالله څنګه چې روح خلک دغه کوي دغسې کې ما ته پکې انشاءالله سټارټر د تخر ته کوي ښه ټیک شو په عامه کپړې خیر دی ووایي پالتو غوندې سټارټر دباو کړی سټارټر پرې ده دا دباو سټارټر دباو کې سټارټر دلته دباو کړم او بس بخې شروع کړي چې بیا ته لازري کم نو بیا راشي ماشاءالله تکلیف هم راته پکې نشته دی دا لکه د روح په شان دی ماشاءالله ډېر زبردست ډېر ښکلی دا ستا ته ما وختي ویل چې دا یو مثال د معاشرې لپاره او بالکل دغه شان با همت انشاءالله خپل ژوند تېروئ او دغه شان همت پکار دی نو د انجمن بحالي معذورانو تنظیم لره ټایم ورکولو ډېره مننه مهرباني اورېدونکو د بل پروګرام پوره کې اجازت دلوي الله په امان